جمعیت 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 जिए जमीयत हक के लिए खड़े हैं जमीयत के जाबाज देखो निकल पड़े हैं जमीयत के जाबाज الحق سوف تسود دا جمعیت علماء اسلام PK 72 تربیتی کنونشن د سابق MPA او د پارټي د فیض الله پیښور جنرال سیکرټري خالد وقار چمکنی پر هجګه کې منعقد شو. په دې کنونشن کې د PK 72 کارکنان په ګڼ شمېر تعداد کې موجود وو. مقررینو په روان الیکشن حوالې سره خبرې اترې وکړې. د جمعیت علماء اسلام ضلع پېښور جنرال سیکرټري او سابق MPA خالد وقار چمکنی راغلي مېلمنو ته په خیر راغلی وي او په موجوده صورتحال باندې خبرې اترې وکړې. د جمعیت علماء اسلام ضلع پېښور امیر مولانا مسکین شاه کارکنانو ته د پارټۍ پالیسي او د مولانا فضل الرحمن ویژن مخې ته کېښودو. نننی کم زمونږ تربیتي کنونشن چې و نو دا زمونږ تیر یو اجلاس شوی و ضلعي عمومي، هغې کې موږ د ټول پېښور د تمام PKs د تربیتي کنونشنو اعلان کړی. دا د هغې په حواله باندې نن درېیم PK و او د دې مقصد او غرض او غایه دا ده چې موږ چونکې په دې ملک کې سیاست کوو نو سیاسي ورکر به هر ټایم مقابلې ته تیار وي. نو موږ خپل کارکنانو ته یو ځل بیا میسج ورکوو چې میدان کې ودرېږئ، کلک ودرېږئ او څنګه چې په بلدیاتو کې د بعضې قومونو د بعضې قوتونو صفایه کړې وه نو چې د هغې نه مضبوط انداز سره انشاءالله موږ جنرال الیکشن کې د هغې صفایه وکړو. دا نننی کوم اجلاس و دا تربیتي کنونشن دی او موږ په GWI ټول حلقو کې فیصله کړې وه چې موږ ټول حلقو ته وځو او تربیتي کنونشن به کوو چې ملګرو ته اخلاق، آداب، طریقه کار، جماعتي نظم، جماعتي ژوند باره کې خبرې اترې وکړو. هغې سلسله کې د PK 72 دا اجلاس دی چې دې کې د ټولو ویلیج کونسلو مشران دلته راغلي دي او دلته کې مشران د خپلو خیالاتو اظهار وکړو. چونکې موسم سیاسي دی، سرګرم دی، الیکشن دی، انتخابات دي رانږدې دي او ټولې پارټۍ خپلې هلې ځلې کوي. نو هغې کې بنیادي څیز دا دی چې خپل د جماعت د ورکر تربیت صحیح طریقې سره وشي، د هغه ذهن سازي وشي، هغه پوه وي چې زما یو جمهوریت معامله کې جمهوري ماحول کې زما څه کردار دی، زما څه ذمه داریانې جوړېږي، په کومه طریقه به زه ژوند تېروم، په کومه طریقه به زه خپل کردار ادا کوم جماعت کې. هغې سلسله کې د ضلعي مشران راغلي دي او دلته کې ټول ملګري دلته موږ سره ناست دي او موږ دا اجلاس وکړو. شکر الحمدلله کامیاب اجلاس و. دې نه مخکې موږ 2 حلقو کې کړی دی، PK 71 کې موږ کړی دی، PK 69 کې موږ کړی دی، نورو حلقو ته موږ شیډول ورکړی دی. انشاءالله سبا هم پروګرام شته، بله هم شته. په ټول ضلع پېښور کې جمعیت علماء اسلام خپل تربیتي کنونشن کوي او خپل ملګرو ته آګاهي مهم په سلسله کې همدا لګیا یو موږ هلې ځلې کوو چې ملګري خبر شي، ملګرو ذهن جوړ کړو چې هغې په جمهوریت کې، په سیاست کې، په الیکشنو کې خپل کردار ادا کړي او خپلې پارټۍ خدمت وکړي. د نن میټینګ چې کوم دا یو تربیتي کنونشن و، زمونږ د خپلو ورکرانو کومو شمولیتونه کړي وو، کوم نوي راغلي وو، کوم زاړو، هغوی دپاره څه هدایات کولو. مشران راغلي وو، هغوی ورته د خپلو خیالاتو اظهار وکړو او د الیکشن په باره کې یا مطلب دی د کلي علاقې د ژوند تېرولو او مسایلو په باره کې مو سره خبرې اترې وکړي او ډېر ښایسته پروګرام وشو. الله دې د ټولو ملګرو ډېر ډېر عزت وکړي، الله دې کامرانو کامیاب کړي او الله دې زموږ د ټولو دین سره او اسلام سره په حقیقي معنو کې مینه پیدا کړي، موږ د الله پاک صحیح مسلمانان کړي. زمونږ کم کنونشن و هغه تربیتي و، زمونږ څومره PK دي په هغه کې څومره ویلیج دي په هغه کې کار کولو او انشاءالله په هغه باندې ټولو ملګرو ډېرې ښایسته خبرې وکړي، خپله رایه هم ورکړه مرکزي قایدین د طرفه او د ضلعي کوم مشران دي د هغوی په هدایت باندې څومره ویلیج دی زمونږ لاندې نیبرهوټې دي دا به انشاءالله واپس بحالو او کوم ځای کې څومره کار کول غواړي. زما خو زاړه پارټۍ سره تعلق هم دی د عوامي نیشنل پارټۍ سره، اوس راغلی یم په تنظیمي باندې زما به PK 69 باندې ډېر عبور دی. انشاءالله چې دې کې څومره کار کول غواړي زه به دې کې خدمت کوم خپل او د ایز کارکن به پکې منډې وکړم. د PK 72 امیر ناظم فضل امین د کارکنانو په لوی تعداد شریکېدو باندې د هغوی شکریه ادا کړه. نیما سبحان، چمکنی TV، چمکنی.